په حدیث مبارک راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت به ما ته تر ټولو هغه انسان ډیر نږدې وي چا چې پر ما باندې ډیر درود ویلی وي چا چې پر ما زیات درود ویلی وي په ورځ د قیامت به هغه انسان ما ته تر نورو زیات نږدې وي یعنی ډیر به نږدې وي ما ته هغه کس چې پر ما یې درود ډیر ویلی وي په بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که چا یو وار پر ما درود ویل الله جل جلاله به پر هغه باندې لس رحمت نازل کړي سبحان الله نو زما عزتمند ورونو مسلمانانو باید موږ او تاسې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هر ورځ باید درود شریف ووایو که هغه په ورځ کې که هغه په شپه کې خاص کر بیا د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ باندې درود شریف ډیر ثواب لري باید ما او ته هر د جمعې په شپه باندې او د جمعې په هر ورځ باید درود پرېنږدو ډیر زیات ووایو درود خو باید هر ورځ ووایو خو زیات درود به د جمعې په شپه باید موږ تاسې ډیر ووایو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چا پر ما ډیر درود ویلی وي په ورځ د قیامت به ما ته تر ټولو هغه ډیر نږدې وي